و غیر مسلم ته زکات ورکول جایز نه دي. دغه غیر مسلم خواه که ذمي وي که حربي وي و دې ته زکات، عشر او صدقات واجبه ورکول جایز نه دي. البته نفلي صدقات و عطیات سړی ورکوی سي. بني هاشم یعنی وسایت ته زکات ورکول جایز نه دي. مفتابعي کول داغه دی چې وسایت ته زکات ورکولو سره زکات نه ادا کیږي. که چیرې یو سړی مور یې سیده وي خو پلار یې سید نه وي و دغه ته زکات ورکول جایز دي. او یو سړی وي مشهوره په سید سره وي خو شجره نه لري، نو د دې حکم دا دی چې شجرې ته نه کتل کیږي بلکې شهرت ته کتل کیږي. که چیرې دی مشهوره په سید سره وي نو وده ته زکات ورکول جایز نه دي. و طالب علم ته کم وخت زکات ورکول جایز دي؟ نو طالب علم ته هغه وخت زکات ورکول جایز دي چې کم وخت دی صاحب نصاب نه وي. که چیرې دی صاحب نصاب وي بیا وده ته زکات ورکول جایز نه دي. البته که چیرې د طالب علمي په وخت کې د ده سره هلته خرچ نه وي او کور ته یې مال ډیر وي، دی د کوره څخه مال راغوښتی هم نسی، نو په دغه صورت کې وده ته دومره قدر ورکول چې د ده خرچه ورباندې وسي دومره جایز دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.